محترمو د شعبان مبارک میاشت شروع ده او په هغه کې د جمعې د شپې ډیره زیاته پاورفل او ډیره زیاته عظیم الشان وظیفه تاسو ته د جمعې د شپې او تاسو ته د جمعې د ورځې وظیفه ده هایمه دومره ناشنا وظیفه ده د انسان چې څومره حاجات دی که د ځمکې نه واړه تر اسمانه پورې الله پاک محترم دا پوره کړي انسان دومره پریشانو کې دی دومره ازمایښونو کې دی دومره ټینشنونو کې دی دومره تکالیفو کې دی چې د ورتلو لارو ته نه ښایي چې څنګه زه دا لاره پار کړم څنګه زه د مشکلاتو نه پریشانو نه د قرضونو نه څنګه نجات زه بیا مومځم یاد ساتئ محترمو که څومره حاجت وي څومره مال او دولت ستاسو په کار وي څومره ستاسو مسلې دي انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ټولې مسلې ختمې کړي او څومره حاجات دی الله پاک به ستاسو حاجتونه پوره کړي که دا حاجات دا که د هر څه وي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده دا ډیره زیاته د کمال او ډیره زیاته عظیم شان وظیفه ده محترمو د شعبان میاشت شروع ده او دومره د عظمتونو دومره د عزتونو میاشت ده چې د هغې محترمو څه حد نشته دی انسان په زړه باندې حاجت وي د شعبان په دې میاشت کې الله پاک د انسان حاجتونه ضروریات در پوره کوي او بیا محترمو د جمعې شپه د جمعې په شپه باندې الله پاک د انسان چې څومره د هفتې اعمال دي دا نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته پیش کولی شي چې دا ستا امتیان دي او دا ستا د امتیانو کار دی دوی دونه مونځونه کړي دونه ذکر کړی دی کړي نو بېګله به زموږ ستاسو څومره چې اعمال دي دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته پیش کولی شي د نبی علیه صلات وسلام ته به د هغه چا عملنامه ډیره محبوبه وي چې چا نبی علیه السلام باندې ډیر درود شریف دا ویلی او چا چې محترمو ذکر نه کړی منځونه نه کړي دغه رنګې د قرآن مجید تلاوت نه کړی هغه سړي اعمال او دغه عملنامه به نبی کریم علیه صلات وسلام دا به نه خوښوي نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده دا ډیره زیاته عظیم شان او ډیره د کمال وظیفه ده که ستاسو حاجتونه دي که ستاسو مشکلات دي که ستاسو پریشانی دي که تاسو داسې یې چې په قرضونو کې راګیر شوي یې دغه رنګې ستاسو د رزق حاجت دی دغه رنګې د پیسو حاجت دی د نوکرۍ دی د کاروبار دی د دیاړۍ دی دغه رنګې د نوي کور حاجت دی وظیفه شروع کوي انشاءالله العزیز لارې به محترم الله پاک کولاوي لاره کولاوونکي الله پاک دی رزق ورکوونکي الله پاک دی خو په دې وظایفو باندې به موږ الله پاک ته ځان ورنږدې کوو موږ به ځان دا ورنږدې کوو او الله پاک دې چې کله محترمه زموږ پیشي شي نو الله پاک به ګوري موږ ته چې بنده تاسو نه اعمال کړي نبی کریم علیه صلات وسلام ته چې کله زموږ عملنامه ور پیش کېږي نو هغه به ورته ګوري چې زما د امتي څه کړي دي یاد ساتئ چې یو ډېر زیات لوی عالم دی نیک سړی دی هغه وایي چې ما پیری حاضر کو په یو جنې باندې پیری ناست دی نو چې کله ما دا پیری حاضر کو او ما ورته ویل درې جنې درې جسم نه وځه هغه نه وته ما هر قسمه وظایف په هغه باندې استعمال کړل دغه رنګې 2 غنټې یا 3 غنټې یاد کړل چې دا ټایم ما په دې باندې واغسته خو لیکن دغه پیری دغه جنې جسم نه وته آخر کې ما سوچ کوم چې څه وسوکم ما ورته الله پاک ته پیش کېږي او یا ما ورته مسلمان یې بیا خو نه منل چې مسلمان یم بیا وروسته وایي چې او مسلمان یم بیا مې ورته وایي چې ته مسلمان یې الله پاک خو منې که نه او یا قرآن منې وایي او د دواړو جهانو سردار مبارک منې وایي او مدینه منوره مکه مکرمه منې وایي او وایي ما ورته وایي چې که نه ما په تا باندې د قرآن مجید آیتونه ولوستل هر څه یې پته باندې کړه ته نه وځېدو نه بې شرمئ د قیامت په ورځ به نبي کریم علیه صلات وسلام ته ویم چې دا پیری ستا امتي دی او دا یو نامحرمه جنۍ کې ورننوتی او د هغې په رګونو کې دی ګرځېدو تاوېدو راتاوېدو او دغې دونه شرم نه دی وته نه وایي دغه پیري نیغ نیغې کتل ما ته سترګې ناګهانه ښکته کړل په ژړا شو وایي پیغمبر علیه السلام ته زما شکایت دا مه کوه
الله پاک ته زما شکایت دا مه کوه. ما ورته شکایت دې نه کوم خو د جینۍ د جسم نه وځه. نن وایي تقریبا 13 کاله 15 کاله وشو چې هغه جن په هغه جینۍ باندې نه دی راغلی. نو که موږ دا تصور راولو چې موږ به الله پاک سره ملاویږو، نبي کریم علیه الصلاۃ والسلام سره ملاویږو، موږ ګناه وکړو، سوال نه پیدا کېږي. او چې کله موږ ګناه نه کوو نو زموږ وظایف به راقبلېږي. محترمه د جمعې په شپه محترمو تاسو د وظیفه شروع کړئ چې په کم ټایم کې تاسو شروع کولی شئ. د جمعې په ورځ هم دا وظیفه کولی شئ. انشاءالله العزیز 100% ګارنټي در کوم چې الله پاک به ستاسو ټول حاجتونه پوره کوي. الله پاک به ستاسو ټولې مسلې محترمه دا به ختموي. ځکه د قرآن مجید آیتونه او د الله پاک یو څو نومونه دا تاسو ته وایم. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو کارونه دا محترمه په آن پان کې وکړي. نن چې موږ سره لومړۍ وظیفه ده هغه داسې ده چې تاسو به 14 پیرې درود ابراهیمي ووایئ. 14 پیرې 14 پیرې کم درود شریف چې د مانځلې دا مې ویلي. بیا به هغې نه بعد تاسو 111 پیرې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دا به تاسو 111 پیرې ووایئ. هم ویلي. بیا به هغې نه بعد درود ابراهیم 14 پیرې ووایئ. بیا به هغې نه بعد تاسو د الله پاک د 3 نومونه دي یا الله یا وهاب یا سمیع. یا وهاب الله پاک ورکوونکی دی، رزق او مال دولت او حاجت پوره کوونکی دی، دغه رنګې تکلیف لرکوونکی دی. یا سمیع ای اورېدونکیه. دا وظیفه وکړه بیا د الله پاک د نومونه واوره، تماشه کوه چې الله پاک ستا حالت څنګه بدلوي. خو دغه آیتونه د الله پاک چې کوم دي دا به تاسو 313 پیرې وایئ. بیا به د هغې نه بعد 101 پیرې الله الصمد وایئ. او بیا به د هغې نه بعد تاسو 14 پیرې درود ابراهیمي وایئ. او بیا به تاسو د الله پاک صفات حمد و ثنا بیان کړئ. او دغه رنګې څومره ستاسو حاجات دی الله پاک ته ورکړي دی. یا الله پاک زما دا حاجت دی، یا الله پاک زما دا مشکل دی، دا مسله ده، دا مسله ده. ټولې مسلې تاسو الله پاک ته محترمو دا ووایئ. وجاړئ ورته په تاسو باندې ډیپنډ ده محترمو. څومره تاسو وجړل دومره به الله پاک ستاسو کار ضرور کړي. څومره تاسو زارۍ وکړه الله پاک ته دومره به الله پاک ستاسو کار دا ضرور کړي. کوشش محترم وکړئ د زړه نه وظیفه وکړئ او دغه رنګې د زړه په توجه باندې په اطمینان باندې او د ثواب په نیت باندې ملګرو سره شیر کړئ. د چا کو حاجات وي چې د هغوی حاجتونه محترم الله پاک دا پوره کړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.